فرعون لوی ظالمو. اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدایم. دا غټ ظلم دی. تعالی دا عقل دی خدای درکړي، دا سترګې الله دی لپاره درکړي دي چې د خدای مقابله کې ودرېږه. انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای. نمبر 1. دویمه سوا بنی اسرائیل اوسېدل په مصر کې. دا د یعقوب علیه السلام نوسیو. یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات لا، نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو. 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو، او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو. د مصر چې کم خپل خلق و، ذاتی کم خلق و، بادشاہي د هغوی په لاس کې وه، وزیران هغوی و، فرعون د هغوی نه و، هغې ته به قبطیان وی. نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی، هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی. نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول. دا د ټټو کار به په دوی کو، ټټی به پې صفا کول، لارو کوڅو کار، دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو، ډیرانونه به په دوی چلول، او په ښځو به وله په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یې، تاسو خو د مصر خلک نه، نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ. په ماشومانو به وله خدمتونه کول، او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول، د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه. نو فرعون خوب ولیدو، وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی، په زمري باندې، او چابک ورسره دی، او دی نیغ زما د دربار ته راننوت. او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی، خدای پاکه دا څوک دی؟ او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت یې یو لته ورکړه. چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو. نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه، وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب، دا زمري باندې چې کم سړی را روانو، نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو، سینګ شکل سړی و؟ یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانو، هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی، هغې طرف نه را روانو، او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده. دا هر چا شکل معلومیږي، دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري. لکه اوس د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته او تاسو ورسره خبرې هم نه کړې، تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی. د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی. بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی. وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی، او د هغې د طرف نه هم راغی. وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی. څنګه دی؟ وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي، بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي، او طاقت به ورسره وي، لکه زمري طاقت دی. کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی. او ستا دربار ته به نیغ راننوځي، تا کې به دونه جرأت نه چې دې منې کې، او نه به ستا نوکران منې کولی شي. او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی. سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی، مخکې نه به ورته بند تړی، دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی. څنګه به بند تړو ورته؟ وی بس اډر کوه، او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه، دا ختم کا، به دا هلک باړو پیدا نشي. یعنی دونه قمقلو، دومره بې وقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي؟ الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپیره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی؟ ته هغې ته بند نشي تړلی. خدا ردی او خپل سوچو د الله د حکم، د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې زمانونو د انسان تدبیر اس کار نشي کولی. تقدیری مسئلو کې تدبیر کار نه کوي، تدبیر فیل کېږي. بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې، خو چې تقدیری مسئله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي، تدبیر فیل. ته به بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي، خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي، هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي،
په اپریشن تیټر کې به ته ساه خیږي، اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خیږي، د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خیږي. ولې؟ تا تدبیر وکړو، تدبیر د پاسه د چا توره راله؟ د الله د تقدیر. هیکې سم نه خیر و خلاص. نو سپیره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپیره له پکار و چې ویرېدی، او تا ولې ما نه بادشاهي بالي، ولې به سر د لاندې غورځېږم؟ دا هلک به څوک چا د کې به طاقت څوک پیدا کوي؟ الله به پیدا کوي. ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی. اوهو دا نه ده پکار. بس توبه طایب کېدل پکار ورته، لیکن هغه نور موچت شو. اډر یې وویسته، وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې. ظلم زیات شو. دا بل ظلم، هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې تخپل ټټې پاکې او ته پلارو کوسې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې په کارونه کې وډیرانونه پې خوری. دغه یو ظلم. دا بل ظلم شروع شو. بس چې کم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي، جاسوسان ګرځېدل، ماشوم به راواجي، مور مخکې به یې لال کړ. چا غږ کولی شو؟ لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتوي. ظالم دې دا نه وایي چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی. الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لیملی الی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله ونیسي نو بیا ته څوک نشي را خلاصولی. بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خیجي، خو الله بیا رانیولي، بیا راونیسي. مګه خو نخرې کوي، کله یو ځای سوړه وباسي، کله بل ځای سوړه وباسي، کله جامې کرپوي، کله د خوراک شیره ورځي، خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته، خبره ختم. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه ته بیا څوک خلاصولی شي. خو زمونږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو، صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي، دا ځوانان به بوډاګان شي، نو بیا به کال 2 4 10 20 کاله په زموږ خدمت څوک کوي؟ نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې. سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې دی کې هغه پیدا شي سبا کې، نو چې په کم کال وي مه وجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ، او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنګ په کور را دننه شو، الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو. بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا د تنور اچوي. د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچی ورسره دلته په دا غیږ کې دی، موسی علیه السلام ورسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې رادننه شو، الله دماغ الټه کړل. بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب، لیونی خو نه پوهېږي، موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځاو. اوس لیونی خو نه پوهېږي، دغه وخت په خدای جنون راوست. تنور کې چې وغورځاو هغې رالل ماشوم څه شو؟ اوس لیونی ده. ها 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 څه وی خلکو ته تاسو خو مونږ په لیونی پسې راوستو، ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی؟ ښځه خو پاګله ده، لیونی ده. بس هغې واپس لاړل. چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو. او بچی مې څه شو؟ موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای غره وي او راوچته یې کړ. د مظلوم خدای مدد کوي چې راوچته یې کړه. اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي. اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي، صندوق جوړ کړه، صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ور واچوه.
او بند یې کا او دریاب ته ورولله، دریای نیل ته ورغورځو. او لور ته وی بچې ځه ورپسې، رو رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې د صندوق کم خوا ځي. ماشوم صندوق کې پروت دی. اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي، قسم په خدای که څوک د سا وباسي، او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي. صندوق رو رو چپه وړي 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 د فرعون دا محل د دریاب په غاړه، او د دې دریاب نه یو وله د محل ته دننه تلې وه. نو جبریل علیه السلام ولا رو رو دیکه ورکوي ورکوي ورکوي، هغه ولې ته یې وله جوړ کړه. په هغه وله کې دننه لاړ. هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي، هغوی دغه چمن کې د لختی په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي، یا لامبي یا لوبې کوي. صندوق ورغی، یو څانګه ښکته وه، هغې سره ونښته. او دا صندوق کې څه دي چې راوچته یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی. عقل څه وایي؟ اوهو دلته عقل جدا مسله راله. اوهو خدایا د دشمن کور ته ورغی. کوم دشمن نه چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ. اوس به څه کېږي؟ خو چې بی بی آسیې سینګ کو لو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه، بس اتفاقی رب د بی بی آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله. چې فرعون راغی، یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې. او فرعون په دې عاشق و. څه به وایې؟ وایه څه به؟ یو ماشوم مې مونتی دی، دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی، قرة عین لی ولک، ستا دپاره به هم د سترګو ټنډک وي او ته به هم پې خوشحاله او زه به هم پې خوشحاله یم. کوم دی؟ دا دی. وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی. علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه، ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بیبي آسیې په شان دی. وایي تا له به ما له به نی، نه 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 آسیې نه پرېږدم، هسې نه دا هغه ماشوم نی. وی ګوره دا خو زما غېږ له راغی، ما سره به لوی شي، ستا غېږ کې به لوبې کوي، ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي؟ تا نه به څنګه بادشاهي والي؟ هغه غلطه خبره پرېوته او هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی نه اخېستل چې چا به هم سینې ته اچو پی نه اخېستل. هغه خور ورسره ده خو پېژنې ځان خو نه ښیي ورته. یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي، کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي. وی ته ورشه راوله ورپسې. دا چې لاړه مور ته وی مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد، زما رور خو د چا سینه نه دي او جاړي. او وی چې ما ورته ستا هله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي، هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري. نو اوس الله څه کوي؟ که دا نیغه تللی وی چې ښه ورځم نو شک به پې کو چې هم د دې بچی دی. وی نه 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 زه پردي بچي ورته واچولی شم لوبولی چې ځان له کلک کې پې. د فرعون کارندګان لاړله او ورته یې وی چې هغه ښځه خو نه راځي. وی ګوره ته څومره تنخوا چې غواړې مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتی دی پی به وله ورکړي. د موسی علیه السلام یې نه نه زه نه شمه، که دلته یې را کوي را دي، که دلته به وله لوی کړم تنخوا به هم را کوي، ډوډۍ به هم را کوي، او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی. بی بی آسیې فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځه نو. وی ښه ویې لېږول. خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته، خپل کور له یې وله راوسته، تنخوا وله بېله مقرر شوه او پروتوکول ورته بېل مقرر دی. صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي، د فرعون ماشوم له پی ورکوي. خلک به راتلل او دې ته به زموږ سپاره شو که د فرعون ښځې ته زموږ سپاره شو که. ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي وی چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي. داسې ده که نه؟ 60 ډزه سړی لګېدلی دی، 60 ډزه او خدای بچ کړی دی. یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی، 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی، یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی. د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي، ستا شوګر دی،
ستا داسې بیماری چې ستا پریشن هم نه کېږي اجم دی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی اسپتال تم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی ده نظام چلوونکی څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی که او هغه فرعون ظالم خدای هلاک که او څنګه یې هلاک که موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو 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 او بیا لړ د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېدر وستر وده چې دا هلک معلومیږي هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا هلک معلومیږي نو بار راوتی دی دوه کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا را سره یو څه د فرعون قومي ورته وایي وی دا خو نشم وړی دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوي دی د وړي شي چې تی پې وړی وی هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وی نه نه به په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی پې یو نسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده د قومې بچ موسی علیه السلام سوکو چت که خو چې د مرحله د شاله ولا راو براو کنه نو لاندې را پریوتو ساتي وته خو د موسی علیه السلام سوکو اوس هم پښتو کې خلک ویل کا وی د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وي چې سوکي ورک بس سړی پزمکه پریوتو خرړید مړ شو او سار لا خو پته ونه لګي د غرمه واړو سوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی او سار له دغه الک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه کنه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ته تا خدای خلاق کا پرون هم دی او سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی ویښ پې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوتو سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج یم خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج یم او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وی الله ته او الله بیا په بنده مهربانه دی زم شکر دی چې د الله شته چې موږ ته چغه وو ها مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکي شی بل نشته دا ډېر زر رسي او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد بده کوم لک سات پس تینی خو مدد بده کوم زه مدد پس بی او مدد بده کوم الله مدد تا اوس ګوره ظالم تم ګوره مظلوم تم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګړې چیلی و خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه به چې هغه به ګڼو کسانو چتوله او په کوي به یې ښوده نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښوده لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودې
او دا 2 جنکینې دي هغې خپلې ګډې چیلې منې کوي اخواته نه را پرېږدي خو چې خلکو تیږه کېښوده او بلګې پاتې شوې نو موسی علیه السلام دا جنکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپینګیري د هغه لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله دا خپلې ګډې چیلې سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخ کړه پیغمبري طاقت دی او کومه بورقه چې به 10 کسو راایستله په یوازې ګرګړۍ ته وکړو راویویستله او جینکوله هغه ګډې چیلې سیراب کړې جینکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج چې خدای دا به څه کوو ډېر لرې راغلم شپه به کم ځای تېرو دا به څه کېږي جینکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وی بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشه اواز کېوت نو یو ورپسې راله او ورته وی ای ملګري زما پلار دی غواړي ان ابي يدعوک بابا مې راته اواز کوي چې تا موږ له کومې ګډې چیلې سیراب کړې د هغې مزدوري در کوي بس ده وی زه ډېره ښه ده ما خو د خدای دپاره کړي دي خو چې سره کوي زه ور به شو سړی که نیک سړی وي نو څه رهنمایي به ترې والم جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکۍ ته رستو شه ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا د پنسا لقي نو دا وجود دی ما ته ښکاري نو ته رستو شه او ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تو شه یا ګس طرف ته تو شه په دې چل شعیب علیه السلام له ورسو شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ته وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي دغه غم خو دې ختم جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نه نو دې نه نیسې مزدور له 2 صفته پکار دی یو طاقت اخو موږ ولیده خط مضبوط دی ابورقه د 10 په یوازې راوباسي هغه ته تیږه په یوازې په کوی کېښوده یو امانتګري ولا شرط دی نو سړی امانتګرم دی په لارې زما خپو ته نه دي کتلي نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچې که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کړم 8 کاله را سره تېر که 8 او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه او دی ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته بس مور به ووینو رور به ووینم او کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم وی ښځه ګډې چیلې والا ورکړې وي ها ګډې چیلې هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځئ پاڼې څنډئ چې موسی علیه السلام لار چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته وي دا مې راواغېست وی دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام د راغې بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 شپږ کونټۍ پرتې وي چې کومې له به بلې له ګوتې وړه بیا به هغه لاس کې راتله شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کېده زه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکړه موسی علیه السلام په کوه تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچی کېږي شپه ده او تیاره ده او زلزل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت وي نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وی زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځم که څوک انساني تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه کې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه
چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې. نو یو خو سپلی پخپو کا او بل دا کونټی لاس کې واله. نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده. نو چې څنګ لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله. ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اورې خو اور نو. نو دې حیران دی چې خدای د ونې په سر اور بلیږي. نو شونټی راواغېشته او هغې ته نږدې کړه. نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو. نو چې دې څنګ شونټی نږدې کوي نو ورته بره خېږي. خدای دا څنګه چل دی؟ نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو ای موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک، زه ستا رب یم اور نه یم. فاخلع نعلیک پڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوا. دا خو ډېره پاکه علاقه ده، پڼې دې وباسه. نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي. د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي. د الله اواز انسان په هر اندام اوري. د بنده د اواز په شانتې نه چې په غوږ اورېدلی کېږي. نو دې سر تاوی راته ووایه اینا انت یا رب، الله کوم ځای، الله کوم ځای. رب العالمین ورته دوه معجزې ورکړې او اډر یې ورکړ زه فرعون له ځه. وی د هغې خو په ما بدل را پورې دی، فکر مه کوه، هېڅ غږ مه کوه، هېڅ فکر مه کوه، زه له سره مردګرې مه کنه. کونټی به دي چې کله هم تکلیف ته پیښېږي دا غورځوه، اجدها به ترې جوړېږي. او کاغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه او بار راوباسه، هغې نه به رڼاګانې خېږي. وی الله ما له ملګري په کار دی. وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري که چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته، هارون علیه السلام الله خبر کړی ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه، هغه استقبال ته ولاړ. ورور یې ځان سره که نیک فرعون له ورغی. همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و، نیغ په دربار ورغی او چا کې جرأت نو چې ورته وی چې په دې دربار مه راځه، دا خو د فرعون دربار دی. نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد. هغه یو خوا بل خوا چې دا لږ څنګه راغی، کونټی ورسره دا څه کوي؟ چا کې جرأت نو چې منې کړې وي. ته څنګه راغلی لکه؟ ورته وی زه موسی یم. ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی، زه د خدای پیغمبر یم، دا مې ورور دی هارون، دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو. او بس ډېره ګناه دی وکړه، ډېر ظلم دی وکړه. اوس هم الله دله مهلت درکوي، توبه وباسه. اوس هم الله دې معاف کوي، توبه وباسه. الله یو منه، موږ د خدای رسول منه. هغه چې خوا دې خوا کول، موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټی غورځوه. خو چې کونټی وغورځوه د هغې نه وجدها ښامار جوړ شو او فرعون غروال منډه یې کړی. زموږ بعضې کتابونه لیکي وی اویا دستونه یې وکړل او څوک وایي شپږ شل یې وکړل. نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی و او دستونه څوک د چا شماري. خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل، یره پې راله، منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا، چې قابو که اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه خو غرق به م کي. دا په الله یره تېروله. موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه. او ته ستا څه دلیل دی؟ دا دې ونه لید بیا در پرېږدم؟ نه 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 خدای ته وګوره، بیا در پرېږدم، دې تخت کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وویست، دا سره وویست، هغې نه رڼا ختېده خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا یې کوله. اسه وایي وي ته خو جادوګر یې، جادوګر دله راغونډوم، که تا وګټله ته به په حق یې، که هغې وګټله موږ به په حقه یو. ډېره ښه. یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټۍ یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو نه فوج ته څه ویلی شو، غږ یې نه شو کولی. هر شي سره به ګزاره وکړي، خو چې چا سره کونټۍ وي د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي. معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یو څه پله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ ده. جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که موږ وکړلو څه به انعام به هم در کوم، تنخوا پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به یې او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به یې، غټ غټ ممبران به یې، دنه غټ غټ ممبران جوړوم. دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه. یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ کروړه او په 88 کروړه خرڅېږي. ګډان او چیلي دي، ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي. افسوس افسوس خفه کېږې ما
مونږ هغه خلک سملو ته لېږلی دي، هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي. دا زموږ مشران دي. زه افسوس کې کله پروزم، یو وی هغه غل دی، بل وی دا بل غل دی، نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی. سپریم کورټ وی ته غلې کوزېږه، ابل غل دی کوزېږه. های کورټ وی نه دا نه دی، ابل غل دی. دا زموږ مشران دي. د خلکو له موږ وټونه ورکوو. دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي. نن بولي لګېدلې ده، ایم پی اګان به خرڅېږي. او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وی چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېد. دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی، دومره قیمت خو د بل چا نشته، دومره پیسو باندې خرڅېږي. د کم قوم ممبر به خرڅېږي؟ دغه قوم به دقه سپیرله دغه خنزیر له وټ ورکړي چې کم خنزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي. بهر کې دا پکې ځان نه مسله ده. خو خبره مې دې پورې کوله، دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه، چې خدایا ممکن خپله یره پیدا کړي چې مونږ هر وختانه یریږو، او خدای زمونږ د دې وطن مشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری، بس چې ستا یری پړه کینی که نه، او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره دی. نو خدای داسې مه مقرروي. بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې راوړل، په میدان یې وغورځول او دومره ماران ته جوړ شو، دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله. او قرآن وی وجاءوا بسحر عظیم، ډېر لوی سحر یې جوړ کړ، ډېر لوی سحر. موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي، په زرګونو باران دي، که زما کونټۍ نه جوړي او دین جوړ کړل او دا خو ډېر دی. الله یې مه یېرېږه، ورغورځوه کونټۍ. خو چې موسی علیه السلام کونټۍ څنګه وغورځوله، کونټۍ لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله په دا بله غاړه کې کړه، خو چې شلقې یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې هم پې ونه وه، غونډ یې تېر کړل. او کونټۍ والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو، او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران. شي لیسا شي قابو کا موسی وی نه نه دې پرې، خدای ته وګوره، ستا د غرب باندې قسم چې ستا مشي قابو کا غر کې. اوس منې که نه منې؟ جادوګر پوه شو، مولا پیژني، ناتخوان پیژني، جادوګر پیژني، هغې پوه جادوګر نه دی. ټولو په یو ژبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون، زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان. ټول مسلمانان شو. او فرعون سوی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم، ښې لاس او ګس خپه، او لښکر یې راوویسته. موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه، څه وکړم؟ وي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو، دا واله زره ته لار ښیم ځه. الله ورته لار ښوله، دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل، هغه 6 لښکر د فرعون ورپسې شي. موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې، وی نه دا راته الله ښودلې ده، وی دا خو به دریاب ورغلې ده، اوس به څه کوو؟ هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر، اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې؟ موسی علیه السلام الله ته وی الله څوکم؟ فلما تراءى الفئتان قال انا لمدرکون قال کلا، الله را لاندې کړو، هغه دې راورسېدل. الله وی نه هېڅ هم نشي کولی، ورځه پې دریاب دی، ته ور نږدې شې، چې نږدې شوې کونټۍ والا یو سا کونټۍ یوړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې، هوا پکې وچلېده، ځمکه موچه شوه، او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم، دویمه د پلانکي، درېیمه د پلانکي، چې ازدحام جوړ نه شي، هر قوم په خپل اسانه لاړ شي. موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت. او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی هم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راتاو شلېده، خو چې را نږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد، ټرتار یاره هسې نه چې وردن نه شو، چې ته غرق نه شو. رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا دې خوا کول، اس په مې ولې د قیزې نه ونیولو، کړس پې ورکړه، را دننه مې کړه، او ټول قوم ورپسې په هغه لارو را دننه شو.
او چې سنگ د دریاب دی میانسته شو موسی علیه السلام اوته وی بیا ولا کونټه یوسه چې کونټه یوله دریاب په وجنګېد 6 لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباه شو. رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث دی چې جبرئیل علیه السلام راته وی چې اے د الله رسوله ارمان کاغه وخت دی لیدلې وی ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې زما رونو د ظالم انجام تاسو ولید 6 لکه بعض علما لا ډېر یاد 6 لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق او موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته وله من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسه ملزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بنی اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي. او دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیارې وي تیارې. بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږوندې خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوی بیا تبعی ده که مظلوم شوی نو بیا تبعی ده. دا سوال نبی علیہ السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم څه له پیدا کړی دی هغې کې به استعماله د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي. نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه بیان به وکړو. رب العالمین ته مو د ظلم نه وساتې خدای ممو ظالمان کې ممو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې الله مو د بیمارو نه وساتې خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي الله روغ صحتونه وله ورکړي او چې کوم مردگان دي الله ته مغفرت نصیب کړي.